دینه مخکې ویډیوز کې مونږه एक्सरसाइज 1.1 دا چې څومره ټاپکس او एक्सरसाइज 1.1 چې څومره کوېسچنز وو هغه مونږه کړي دي. نننی ویډیو کې به مونږه एक्सरसाइज 1.2 دا چې څومره ټاپکس دي هغه مونږه 1 by 1 کوو. په دې کې زموږ سره اولنی چې کوم یو دی هغه دی رو میټرکس. اوس رو میټرکس زموږ سره څه دی؟ رو میټرکس دی when a matrix has only one row then it is called row matrix. صحیح شو چې کله زموږ سره په یو میټرکس کې یو رو وي نو هغې ته موږ څه ویلی شو؟ رو میټرکس ویلی شو. فار ایگزامپل A equal to 1 2 صحیح شو. B equal to 1 3 and 4. دا زموږ سره څه دي؟ که A ته وګورئ B ته وګورئ دا زموږ سره څه دي؟ these are row matrix. ځکه چې په دې کې زموږ سره څه دي؟ یوه رو ده. نو دا اوس زموږ سره اولنی چې کوم رو میټرکس اوس دویم زموږ سره څه دی؟ سیکنډ زموږ سره دی کالن میټرکس. اوس کالن میټرکس زموږ سره څه دی؟ کالن میټرکس دی when a matrix has only one column is known as column matrix. چې کله زموږ سره په یو میټرکس کې یو کالن وي نو هغې ته موږ څه ویلی شو؟ هغې ته موږ کالن میټرکس ویلی شو. فار ایگزامپل A B دا زموږ سره څه دی؟ یو کالن میټرکس دی. که دویم ته موږ وګورو دا A شو. که B میټرکس ته موږ وګورو B میټرکس زموږ سره دی 1 2 3 صحیح شو. دا هم زموږ سره یو کالن میټرکس دی. دغه شان که C ته موږ وګورو او په C کې موږ وایو چې 1 2 up to so on 10 نو دا هم زموږ سره څه دی؟ یو رو میټرکس دی. په دې کې د 1 نه والا 10 پورې انټریز دي نو دې ته موږ ویلی شو کالن میټرکس. صحیح شو. اوس تھرډ چې زموږ سره دی تھرډ زموږ سره دی سکویر میټرکس. تھرډ دی square matrix. Square matrix the matrix having equal number of rows and column is known as square matrix. څه دی؟ چې کله زموږ سره په یو میټرکس کې نمبر اف روز equal to the numbers of columns نو هغې ته موږ څه ویلی شو؟ سکویر میټرکس ویلی شو. فار ایگزامپل که موږ وګورو A equal to A B C D که تاسو کې وګورو دې کې زموږ سره څه دی 1 2 زموږ سره روز دي او 1 2 کالمز دي نو دا زموږ سره څه دی 2 by 2 میټرکس دی څه دی
2/2 میټرکس دی. دې کې زموږ سره نمبر اف روز ایکول ټو دی د نمبر اف کالم. نو دا زموږ سره څه دی؟ یو سکویر میټرکس دی. که مونږه بی نمبر ته وګورو، بی زموږ سره دی A B C D E F G H and I. دې ته وګورئ، دې کې زموږ سره څه دي؟ 1 2 3 کالم دي. او که مونږ وګورو 1 2 3 روز دي او 1 2 3 کالم دي. صحیح شو؟ نو دا زموږ سره څه دی؟ 3/3 میټرکس دی. صحیح شو؟ که تاسو وګورئ دا ریډ زموږ سره څه دي؟ ریډ زموږ سره روز دي او بلو زموږ سره څه دي؟ کالم دي. نو 3 روز دي او 3 کالم دي. نو دې ته مونږ څه ویلی شو؟ رو میټرکس ویلی شو. دا زموږ سره سکویر میټرکس. اوس څلورم زموږ سره چې کوم دی هغه دی ریکټینګولر میټرکس. فورث نمبر زموږ سره دی rectangular matrix. Was rectangular matrix हम सर सदे a matrix in which the number of rows and the number of column are not equal is called rectangular matrix. rectangular matrix हम सर से दे چې په هغې کې زموږ سره د نمبرز اف رو ناٹ ایکول ټو نمبرز اف کالم وي. نو هغه به زموږ سره صحیح ریکټینګولر میټرکس وي. فار ایگزامپل A زموږ سره دی 1 2 3 4 5 6. که دې ته وګورو، دې کې زموږ سره څه دي؟ 1 2 روز دي او دغه شان 1 2 3 کالم دی. صحیح ده؟ نو دا زموږ سره څه دی؟ 2x3 میټرکس دی که نه؟ نو دې کې زموږ سره نمبر اف روز ناٹ ایکول ټو دی د نمبرز اف کالم. دغه شان که مونږ بی ته وګورو، بی زموږ سره څه دی؟ A B C D E F. دا زموږ سره څه دی؟ یو دویم میټرکس دی. که په دې کې وګورو 1 2 3 اور 1 2، په دې کې زموږ سره اوس څه دي؟ 3 روز دي او 2 کالمز دي. نو دا زموږ سره څه دی؟ 3/3x2 میټرکس دی. نو دا هم زموږ سره څه دی؟ نمبر اف روز ناٹ ایکول ټو د نمبر اف کالمز دی. نو دا زموږ سره ریکټینګولر میټرکس. بس نیکسٹ زموږ سره ففتھ نمبر چې کوم دی هغه دی زیرو اور نل میټرکس. ففتھ نمبر دی زیرو اور null matrix. zero और null matrix हम सरसत हुई a matrix which all elements are zero is called zero or null matrix. zero और null matrix हम सर सरे दासी matrix चिपागे की टोल जमून सरा चिकम element सी entry सी अगब सही the zero equal to by او دا زیاتر چې مونږ ډینوټ کوو دا زموږ سره سره ډینوټډ بای زیرو. صحیح شو؟ دا مونږ د څه ده؟ زیرو سره ډینوټ کوو. نو که مونږ اگزامپل د دې واخلو
اگزامپل که یو میټرکس والو چې هغه 2x2 وي د هغې څومره هم الیمنټس چې دي دا 2x2 دی زموږ سره نو د دې چې څومره هم الیمنټس دي دا څه دي انټریز دي هغه دي 0 دغه شان که موږ یو بل والو چې هغه صحیح زموږ سره 3x دي 3 نو هغه به صحیح هغه زموږ سره چې څومره هم د دې الیمنټس دي په دې کې هغه څومره هم چې الیمنټس دي هغه څه دي 0 0 دي نو دا زموږ سره څه شی 0 اور نل میټرکس हो 6 نمبر چې زموږ سره کوم یو دی هغه دی diagonal matrix 6 नंबर से दे diagonal matrix was diagonal matrix हम सर से दे diagonal matrix थे a square matrix in which all elements are 0 except the principal diagonal element is known as diagonal matrix. سده چې زموږ سره یو داسې میټرکس چې د هغې ټوټل الیمنټ صحیح هغه زموږ سره ایکول ټو 0 وي ایکسپټ څه شی چې کوم پرنسپل ډایګنل دی کوم سټارټینګ الیمنٹ او اینډ الیمنٹ چې کوم راځي کراس نو هغه به زموږ سره صحیح ایکول ټو به 0 نه فور ایگزامپل a equal to 2 0 or 0 5 که تاسو وګورئ د دې ډایګنل کوم یو دی دا زموږ سره ډایګنل دی صحیح شو په ډایګنل په زموږ سره 0 نه او باقی چې څومره هم انټریز دي هغه به ایکول ټو به 0 وي نو دې ته موږ څه ویلی شو ډایګنل میټرکس ویلی شو که موږ اگزامپل 2 ته وګورو بی نمبر ته نو هغه به زموږ سره څه کیدی شي 1 0 0 0 2 0 0 0 5 که تاسو وګورئ د دې چې کوم مین ډایګنل دی هغه زموږ سره څه دی پرنسپل اف ډایګرام زموږ سره دی 1 2 and 5 نو دا زموږ سره 0 نه دي د دې نه علاوه چې څومره هم انټریز دي هغه ټول زموږ سره څه دي 0 0 دي نو دا زموږ سره څه دی یو ډایګنل میټرکس دی دغه شان دي څومره هم چې اگزامپلز دي هغې ته تاسو وګورئ هغه موږ په اسانه سره فایند آوټ کولی شو چې دا زموږ سره ډایګنل میټرکس دی که نه دی که موږ دلته یو اگزامپل وګورو امپلایز دیټ سی نو سی زموږ سره څه دی 1 3 or 0 5 دا اوس موږ ویلی شو چې دا زموږ سره یو ډایګنل میټرکس دی نه دا زموږ سره ډایګنل میټرکس نه دی ځکه چې د دې زموږ سره که وګورئ ډایګنلي ناٹ ایکول ټو 0 دي خو د هغې نه علاوه چې زموږ سره تاسو دې ته وګورئ دا زموږ سره سره 3 دی دا 0 نه دی او ډیفینیشن کې زموږ سره څه وایي چې د دې باقي د مین ډایګنل نه چې کوم علاوه څومره هم انټریز دي هغه به ایکول ټو 0 نو دا زموږ سره سره ډایګنل میټرکس نه دی دا اوس زموږ سره 6 نمبر و 7 نمبر زموږ سره دی سکیلر میټرکس